دی مولانا صاحب لیکم یو ماشوم دا سراوړو چې دا مولانا صاحب په خپل هم په جړا شو بیا سوی جناب الله د خپل کلام پاک چې حفاظت کوي داسې کوي ښه ویډیو تاسو وګورئ بیا به اوسو خبرې کوم صرف 15 سپارې کې د پاتې دي بیا به حافظ شي صرف 15 سپارې تقریبا 15 شپې کې سپارې پاتې بیا به حافظ شي محمد کاظم هم ماشوم خپل په خوشاله ته کیلو کم کې او جوړو الله رب عزت دې عمر کې برکت واچي امين خدای پاک استاد دې کتا سره خلق د دې خدمت کوي الله بداسه شلین او ګډن د دې خدمت دې خپل حقوق قدر وکي خپل الله سره خپل جبو قدر وکي الله دې د دنیا او آخرت کې امين امين ایوه سمو د مخکې داسې یو قوم را پاڅېدلی و چې د قرآن پاک د ختمېدو کوشش یې کوو نو چا ورله یو وړوکی شان طالب علم راوستو جناب چې دنه ته واوروه الله اکبر او د په یوه خپه باندې 15 سپارې وي الله 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 هغه وي د مسلمانانو د زړونو به دا کلام پاک ته څنګه وباسي دا خو بیا منتقلي ده جناب الله جل شانو د کلام پاک د حفاظت وعده کړي زما او ستا په ذریعه به الله جل شانو د کلام پاک د حفاظت او هغه کار کوي او بله خبره ده زموږ چې څومره مدارس دي د دې دپاره په پارلیمنټ کې نه بیل پاس کیږي جناب نه په حکومت د طرفه سه وارچا کې راځي چې وایي د مدرسو دپاره څه منډه ترړه وخي د دې علماو دپاره څه منډه ترړه وخي داسې علما مې لیدلي دي چې د خپل لورو د واده دپاره خپل فرنیچر یې خرڅ کړي مړه خو بیا ماشاءالله ښه په دوم باندې ښه په تیزۍ سره د دین اسلام کار روان دی ماشاءالله تاسو ته پته ده زمونږ پاکستان او افغانستان هم زما د پاکستان خبره موږ د افغانستان د دوه ملکونو داسې دي دوی چې د دین کم خدمت کوي او کم علما او حافظان معاشرې له ورکوي که نه یقین په الله وکړو دا ټوله دنیا یو خواکه او دا بل خواکه د دوی سندونه د دوی طالب علم په پوره دنیا کې ماشاءالله نازولي زموږ د پاکستان به خبرو کوم د پاکستان یونیورسټو څه حال دی د کالجونو د سند څه حال دی جناب چې په بهر ملک د دوی سندونه مخامخ کې نو وایي دومره رجوع ورسره نه کوي خو چې د پاکستان د مدرسو یا د افغانستان د مدرسو سندونه مخکې کېږي که نه هغې وایي چې بلکل دا عالم دی او دا حافظ دی او تاسو ته بل د پاکستان سخت کال پلکونو حافظان معاشرې له ورکړه نو تاسو راته ووایئ جناب چې د الله د کلام حفاظت دا نه دی دا وګورئ تاسو داسې یو ماشوم ولې راوستی دی چې خپې کار نه کوي شل دی او بیا هم ورته 15 سپارې پاتې دي مړه نو ته ووایه دا دین اسلام به څوک ختم کړي دا قرآن با د خلکو د زړونو نه وباسي دا غیر د دوی هغه پلاران هم چې زورو کې نشي ایستی دا لکیرې خو به ختمې کړي خو په زړونو کې چې دننه کم کلام پاک پروت دی جناب دا به څنګه ختمېدو جناب د قرآن سره محبت وکړئ ګورئ داسې ټایم به رایي چې الله به دا کلام پاک په خپله چوت کړي جماعتونو ته به خلک راشي چې کولاو کې تشې پاڼې به پرتي دننه او پکې حرفونه الله چوت کړي الله اکبر کبیره او په قیامت کې به دا کلام پاک جګړه کوي جګړه جناب روژه راغلی د روژه د څلورمه پنځمه او شپږمه روژه ده د الله بندګانو یو ختم خو پکې کم سے کم وکړي که نه لکه چا نه ویلې اسې رالی دې ته کتل هم برکت دی د دې په کتلو کې هم ثواب دی الله اکبر کبیره الله دې موږ له په دې کلام د عمل کولو توفیق راکړي چې شیشې سازه کو ځان ته ور وخت به ځان ته ګورو آینه سازه کو خوش قسمت دی هغه سترګې هغه مخه چې هر وخت کې د کلام پاک ته ګوري یقین وکړه دا کلام پاک قیامت کې به زموږ سره لپاره جګړه کوي په قبر کې به وزر ورله بعضو صورتونو له الله ورکړي او د باندې به راخوري کړي چې دله به عذاب نه ورکوي یا ما د خپل کلام پاک نه ای الله ختم کا اگو ختمه مې نه زما سفارش قبول کړي انسان بار کې نو جناب کلام پاک خپل سینې په سو دې خلکو سره منډه د مدارس سره منډه ترړو او طلبه او علماء سره منډه ترړو دا زما سره دین ګوره جرړې دي جرړې دا دوه ملکونو د پاکستان افغانستان په اعلی سطح باندې دین خدمت کوي ماشاءالله